زمونږ او ستاسو په ایمانیاتو کې د دې خبرې ایمان په موږ او تاسو باندې لازم دی او فرض دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا د الله رسول دی. ځکه د هغه د رسالت اقرار دا موږ او تاسو په هغه کلمه کې کوو، په کومه کلمه باندې چې موږ او تاسو په اسلام کې داخلیږو، چې هغې ته کلمه توحید وایي، لا اله الا الله محمد رسول الله، چې دې کې یو ایمان زموږ او ستاسو د الله په وحدانیت باندې دی، لا اله الا الله، او دویم جز د دې کلمې چې دی هغه د محمد رسول الله دی، او د هغې مطلب دا دی چې زموږ او ستاسو په دې باندې ایمان دی چې نبی علیه السلام دا د الله رسول دی. او د دې خبرې موږ او تاسو بار بار په مونځ کې اقرار کوو، مونځ کې په تشهد کې په قاعده کې موږ او تاسو د دې خبرې اقرار په هر دویم رکعت کې کوو چې واشهد ان محمدا عبده ورسوله. د دې خبرې زما ګواهي ده چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده دی او د الله رسول دی. او الله قرآن مجید کې دا فرمایلی محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم. محمد صلی الله علیه وسلم دا رسول الله دی، دا د الله رسول دی، دا د الله پیغمبر دی. ځکه د رسول معنا ده پیغام رسولو والا، پیغام راوړلو والا. د الله پیغام چې دا خپل امت ته رسوي دا د الله رسولی، دا د الله نبی. او نبی علیه السلام په دې خپل رسالت کې امین او صادق، امانتدار او چرم په خپل رسالت کې نبی علیه السلام څه خیانت نه دی کړی، بلکې صفا صفا د الله پیغام هغه خپل امت ته په هر حالت کې رسولی دی. ځکه الله رب العالمین ته حکم کړی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اے پیغمبره څه چې تا ته نازل شوي د الله د طرف نه هغه ورسوه دې خلکو ته، او که چېرې تا دا پیغامونه ونه رسول نو تا د الله رب العالمین پیغام ونه رسوه، کې د خیانت وکړه بیا. ځکه الله رب العالمین قرآن مجید کې د نبی علیه السلام او د جبریل علیه السلام د هغوی صفت بیان کړی امین، امانتدار. جبریل علیه السلام د الله د طرف نه پیغام امانت سره راوړی دی، او نبی علیه السلام ته هغه پیغام ورکړی دی، او نبی علیه السلام هغه پیغام صحیح طریقې سره او امانتدارۍ او دیانتدارۍ سره هغه امت ته رسولی دی. او دې لار کې مختلف مشکلات او سختۍ برداشت کړي.